ښه مرداره چې خدای رامه کړې ده نو د مردارې ټول د خوراک څیزونه مردار دي وازده یې مرداره ده غوښه یې مرداره ده وینه یې مرداره ده څرمنې که رنګ شو وچه شوه نو هغه پاکېږي او د رنګ کېدو نه مخکې هغه مرداره ده هر شي وخت تېر شو چې د حلال کې نو څرمنې پاکېږي بغیر د خنزیر نه خنزیر داسې شی دی چې دا په حلالېدو نه پاکېږي او څرمنې په رنګ کېدو نه پاکېږي نور ګیدړ سپی شرمخ زمري د دوی څرمن چې دی وښکله او رنګ روغن دې کړه وچه شوه نو هغه پاکه د استعمال یې پاک دی مونځ پې کېږي د مردارې اډوکې پاک دي د مردارې بڼې پاکې دي د مردارې نوکونه پاک دي د مردارې ویښته پاک دي ځکه هغې کې رطوبت نه او دا د خوراک کا چیزونه نه وي واس د بینې استعماله واس د مردار هم د استعماله بند دی البته که په صابون کې استعماله شوه نو بیا ډېر علما وایي هغه پاکه شوه حقیقت یې بدل دا ورته ځکه چې د دې بار ملکونو نه اکثر صابونونه راځي نو که په هغې دا لیکلي چې دې کې د خنزیر واسطه ده هغه صابون به نه استعمالوي او که د نورو څیزونو واسطه وي د هره بلا چې هغه استعمال نه خود واسطه به نه استعمالوي خو چې صابون ته جوړ شي په بل شي کې ګډ شي نه هغه بیا پاک دی نو خدای وایي انما حرم علیکم المیتة مرداره په تاسو حرامه ده دا چې په خپل مرګ مړه شي داسې یا په هغه طریقې څوک مړه کړي مشیني الاله د انګریزانو د ملک نه چې دا غوښې راځي دا په مشیني الاله دا مه خورئ ځکه مشیني الاله شرعي الالیدل نه دي شرعي الالیدل دې ته وایي چې چاړه به در سره لاس کي او بسم الله به پرې ووایي نو علالی به مسلمان په شرع به خیر دی په ماشین ته سرمنه او با ساره څه چې کې او علاله به په ماشین نه کې په ماشین چې علالی اکثر سرم ته بار ته راوځي جنوبي افریقا کې زیو قصاب خانه ته لاړم هغه د مسلمانو نه هغې چې څاروي علالی دا څاروي فقط راځي ورته نو هغه د خپلو لاسونو نه نه تړي سړی ولاړې په تماچې ولي یو خاصه ګولۍ په سر بس بس راپروسي خو لا مړه نه لاندې هغه دغه غورځېږي لاندې پروسي خپو ته ورته پړي واچي زنځیر وتړي او بیا حلاله کړي بیا باقي کاروی ورسره په ماشین کې نو چې حلالېدل د شرع مطابق راشي باقي کاروی ګډان چې حلالۍ نو د بجلی شاټ ورکړي را پروسي نو حلالي کې بیا قصه ورسره ټوله پده په مکه مکرمه کې قصاب خانو کې مشینونه او حلاله انسان کوي سړی کوي په چاړه باقي کاروی ورسره په ماشین کې دا په مینا کې یو د قربانګاه دی هغه ځای ته معیسین وایي دا چې څومره ګډان چې لیدل ته راځي حلاله یې سړی په چاړه خو دومره زر حرکت چاړه پې راکاږي بلاګانې دومره تکړی بیا خوا په ماشین ځي ټول نو صفی یې د غوښو تقسیم یې څرمنو ښکل دا په ماشین کېږي خو حلالوړې مسلمان کوي په چاړه نو د کافرانو د ملک نه چې کومې غوښې راځي هغه مه خورئ د مهاجرینو له به م راتلې
ډبو کې بند غوښه د چین نه د یو ځای بل ځای نو بعضو ټکانو کې لیکلي چې المذبوح بالطریق الاسلامي په اسلامي طریقه حلال شوی دی که یقین مې پی چې واقعي د اسلام په طریقه حلال شوي خو ټیک ده باقي مشین استعمال خیر دی خو که یقین پې د چاني هغه دی نه نو مرداره ټول قسمونه بند دي دویم والدم او وینه بند ده وینه حرامه د عربو به داسې کول چې دا وینه څاروینه چې وځي که نه لکه چکش هغه یې په طبخي سره کوله خوړه ده وینه بنده ده بغیر د مشکو نه مشکم وینه ده دا د اوسې نومې د بعضو اوسو هر قسمه اوسې دي نوم یې ځوړند دي خونزي طرف ته ګلګت طرف ته چین طرف ته د افریقې په ملکونو کې بعضې اوسې دي چې ښکاري ولي ورمنډه وي او نوم ورله تړي دا نوم یو تړي ځکه هغه وینه خورېږي نو چې وینه وله وتړي هغه وینه په هغه نافه کې پاتې شي هغه بې اندازې خوشبویه ده هغه وینه روانه چې وینه ونه تړي هغه بدن کې خوره شي نو غوښه یې دومره خوشبویه چې څوک خوړی نه شي د هغې نه علاوه وینې ټولې ارامې چې کوم شي ارام یې خرڅول یې بند دي د وینې خرڅول بند دي د مردارې خرڅول هم بند دي مردارې له به خپل سپی نه بوځې په خپله کلار خوښې دی نه به وله مرداره راوړې کور ته خپلو پیشوګانو له چرګانو له به مرداره کور ته نه راوړی نه به ورله وینه په بیاله او که په خپله یې وخوړه نو هغوی باندې خو څه حکم نشته د وینې خرید و فروخت بند په شریعت اوس چاله وینه ورکول څنګه دي وینه ورکول روا دي ځکه د وینې مثال لپایو دی اندام نه دی اندام ورکول بند دي چاله خپله ګرده ورکول چاله خپله سترګه ورکول چاله خپل لاس ورکول دا بند دي لکه هغه اندام ختم شي او وینه بیا پیدا کېږي نو د وینې مثال لپایو دی ښځه بچو له پی ورکوي که نه چې کومه ښځه د کوم خاوند په نکاح کې نو بچو له پی ورکول په دې واجب دي او که د خاوند په شریعت روا کړې ده زموږ ښکلی پیغمبر بیان کړی ده یو اینا جگر دام د وینه په اصل کې خدا منجمد وینه ده خدای بیدون کی وینه حرامه کړې ده دم مسفوحه بیدون کی وینه دا چونکې بیدون کی وینه نه ده نو دا حلاله ده یو تورې توحال نو د تورې غوښه دام وینه ده په اصل کې او اینا چې ده دام وینه ده خدا بیدون کی وینې نه دي نو شریعت روا کړی دا یاد لرئ بیدون کی وینه چینی نو هغه پلیتم نه ده نو غوښې پورې چې کومه وینه نښتي د قصاب غوښې پورې په حلالېدو خو دې بیدون کې لاړه شي خو غوښې پورې خپله وینه یې رطوبت دي ستا څادر پورې ولګي رومال پورې دې ولګي نو دا پاکه ده پلیته اوس ماشې دې مړ که وینه په ماشي کې هغه پاکه ده ځکه بیدون کې وینه نه ده یا مچ یا سپګه یا کټمل البته که ډېره وینه شي چې جامه دله ډېره څښا کي نو بیا به یې وینځې کنې په یو کټمل او ماشي او په مچ په وینه باندې جامه نه پلیتې ځکه دا بیدون کې وینه نو بیدون کې وینه حرامه په وینه باندې حرمت راځي نه
سړی خور له ورکولی شي، مور له ورکولی شي، ښځې له ورکولی شي، پردی له ورکولی شي، خپلې له ورکولی شي. خو ګوره دا خیال لرئ دا د ضرورت په وخت کې چې ډاکټران وایي د وینې ضرورت دی کنه انسان ختمیږي، او چې ضرورت نه بل علاج یې کیدی شي نو د وینې ورکول بې ضرورته به بند. باقی بیان به بلې جمعې ته وکړو انشاءالله. یو سړي له څیز ورکړي چې په 10 روپۍ خرڅاوه، او هغه د ده نوکري مزدورۍ هم ورکوي ته نه، دې هغه په 12 روپۍ خرڅوي. نو دا خو دوکه ده، دا 2 روپۍ دله زیاتې حرام دي. چې مالک ورته څه وایي په هغې دې خرڅوي. ټیک ته که مالک ورته د مخکې نه اختیار ورکړي چې ته څه مناسب ګڼې په هغې خرڅوه، نو بیا په هغې خرڅولی شي. دې مسله ده، یعنی د جګړې د زید عمر له دا پیسې ورکړي او هغه انکار کړي، د دې جواب څوک نشي کولی. دا خو چې دواړه خبرې سړی واوري نو هلې جواب کولی شي. هغه مسله اوس کوي چې ځان له یو سړي سره تعلق لري، بعضې خبرې دی چې 2 سړو سره تعلق لري، هغې ته قضا وایي، جګړه وایي. هغه چې د دواړو خبره سړی واوري نو هلې بیان کولی شي. هغې د 12 کالو هلکي او زنانو ته کور کې جمع ورکوي، نو جمع کېږي که نه. 12 کالو هلک خو بالغ نی، نو نابالغه جمع نشي ورکولی. دا زمونږ مذهب دی او د ډېرو علماو 3 مذهبونو کې نابالغه امامتي نشي ورکولی، نه ښځو ته نه سړو ته. ښځه دې پخپله یو ښځه امامه کړي که نه، خو د ښځو امام به په میانځ د صف کې ولاړی، مخکې به نه ولاړه. چې کومه تکړه ښځه هغه د امامه شي. هلک ولې امام کوي؟ چاوی یو عالم دی کله نا کله ټي وي ګوري، مونځ ورپسې صحیح دی که نه. که ټي وي د اخبار هغه ګوري خو مونځ ورپسې ښه دی، او که هغه د ډرامو د سینماګانو ګوري نو بیا سخت مجرم دی. په خوږه ورته نصیحت وکړي. چاوی یو ډله تپوس کې چې مولانا محمد الیاس صاحب څوک، نو تبلیغ والا مشر که یادوي دا تبلیغ ښکلی سړی تېر شوی، د قامت نه وړوکي، د رنګ نه خړ پړو، او جبه کې لبنتم و جبه بین خطا. خو د انګریزانو په دې اخري دور کې یو هندوانو کې یو تحریکو، هغې ته شودي تحریک وایي. هغوی به د مسلمانانو په دې کلو ګرځېدل، ورته به وي اسلام ختم، مسلمان ختم، راځئ خپل زوړ دین ته راوړئ، دا خو مسلمانانو په زور مسلمانان کړي، تاسو خو هندوان یې. نو هغه شودي تحریک د وجې نه د هندوستان او د پنجاب په بانډو کې 2.5 لکو پورې خلک مرتدان شي. نو دا یو عالم محمد الیاس صاحب زړه کې درد و، هغه وی عجیبه ده کافران راپاسي او مونږ مسلمانان هندوان کوي، راځئ چې مونږ ورپسې لاړ شو. یو ته مینت کړی، بل ته خپل کور څوک پرېږدي، یو 4 کسان یې تیار کړل، نو ووتل هغې پسې. نو چونکې زړه کې درد و، نو هغه 2.5 لکه مرتدان شوي دوباره مسلمانان کړل. او بیا وی دا مه بندوئ دا تحریک. هغه تحریک شکر دی اوس دومره شو چې دې وخت کې 15 لکه افراد په 140 ملکونو او خاریو کې د دین په کار کې مشغوله دي. استاذ که شاگرد په مخ وایي نو څنګه ده؟ دا ظلم دی. په مخ وال بند دي، په شا به یې وایي، او داسې وال به کوي چې زخم نه پیدا کوي، یو اندام ته نقصان نه رسوي،
دبکه شبکه به کوي د وال ښه نه دي د مخ وال بند دي څاروي به هم څوک په مخ نه وي او نه په سر چاوی میډیکل کالجونو کې دا لاوارثه مړي پروتي او هلکان او ښځې په هغې تجربې کوي دا څنګه دی دا ښه کار نه دی لاوارثه خو بیا هم د مسلمان سلي وي نو د مسلمان د سلي عزت دی په شریعت کې دوی د مصنوعي ډانچې جوړې کړي که نه د پلاستیکي دې جوړې کړي د لرګو دې جوړې کړي په مړي باندې لوبې کول دا بند دي د مړي عزت دی په اسلام کې ما جعل علیکم الدین من یکم شوال په خلا کې راوړل روزه نیول دا رکوټي اختر پرست دا د خدای د میلمستیا نه یو قسم انکار دی نو بنده د پکې روزه خدای په دې خوشحالیږي چې د هغه د میلمستیا پرست د میلمستیا کې شامل شي چاوی تبلیغ والا وای چې ډوډۍ خوري نو بسم الله علی برکت الله وای او زمونږ امام وای چې دا ګناه ده بسم الله الرحمن الرحیم وای دواړه ګناه نه ده که چا تش بسم الله وای که چا بسم الله الرحمن الرحیم وای دا ټول لوادي ښه یو بل ته ګناه مه وای چاوی افغانستان کې اسلامی نظام د شکر دی خو بار کارخانه د هیروین یادې دماغه د هیروینو کارخانو ته اجازت ورکړي او مسؤل امتیازي ما ته دا معلومات نشته دا راوینه تاسو هیروین کاروبار خانه ارسو کې چې کوي خو ما ته پته نه لګي کوم امام چې د تبلیغ والا وتا یا د دیوبند والا علماء ته یا پنځ پیریانو ته کافر وي دا غصه حکم دی دا په غلطه دی قمقل سړی دی حکمونه په چا لګول تبلیغ والا خو ښکلي خلک او علماء د دیوبند دومره لوی کارنامې دي چې که درته بیان کړم نو بیا به حیران شي نو دا ناپوهه امام دی جاهل وی بعض خلق د فرض مانځنه پس درې ځله لا اله الا الله په زور وی یو ځل محمد رسول ذکر روا دی خو په زوره ذکر څلور واړو مذهبو کې وی دا به نه کې د جمع نه پس ځکه د چا نه به یو رکعت تلي دوه رکعته به تلي د هغې مونځ کې فرق راسي نو ذکر په پټه پکار او سنت دا دی چې سلام مو ګرځو نو درې ځله به وایي الله اکبر الله اکبر الله اکبر بیا به وایي استغفر الله استغفر الله استغفر الله بیا به وایي اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت ربنا یا ذا الجلال والاکرام بیا هر قسمه ذکر او وظیفه چې کوي خو په پټه ښه ده ځکه قرآن شریف حکم دا دی چې خدای پاک په پټه او په ظاهره یادوي خدای خو کوڼ نه دی او ریاکار تساجد چغو تساجد چاوی د اوسې غوښه څنګه ده د اوسې غوښه حلاله پاکه طیبه ښکلې ښکاري څیزونه غوښه حلاله دا ده چې غوښه یې لږه تور رنګ دی او لږه سخته نور په پاکوالي کې شک نشته چاوی بعض خلق د قبر چې خښ شي مړی نو سر ته د سورت بقره لومبي آیتونه وایي او آخر او دا راغلی ده دا د یو صحابي عمل دی عبدالله ابن عمر په موطا امام مالک کې راغلی چې وفات کېده نو دا وصیت یې وکړ وایي زما قبر سر ته د سورت بقره اول آیتونه وایي اولئک هم المفلحون پورې او آخري آمن الرسول فانصرنا علی القوم الکافرین نو که دا چوي نو ښه خبره او که وی نه وي نو څه پروا نشته
چاوی سلور رکعت سړی سنت کوي په دریم رکعت کې ولدوالین وي او رستي ونوي نو سجده سهو پشته کنه او شته سنت او نفل رکعتونه ټول ډکي نو دې سره به د ولدوالین آمین نه پس صورت یا آیتونه وایه نو که هغه مو نه وي نو سجده سهو به کوي چاوی زمون پښتنو کې بعضو رواج دا دی چې میلمه له ډوډۍ وباسي او هغه کور ته راوړي انګولې پاتې نو زنانې نه خوري داسې شیطاني خبرې دي که زنانې خوري او که سړي خوري ټولو له روا د زنانه جوټه دې سړی نه خوري چې پردی زنانه یو ښځې جام کې اوبه څکلي او پکې پاتې نو پردی سړی دی هغه نه څکي یا ترکاری خوړلي ښځې نو پردی سړی دی نه خوري او زنانه د سړي خوړی شي